ورته وکړه چې موږ هغه طاقتور قوم یو چې د پیلنګیانو سرونه هم دلته غورځولي وو هغه لنګمار ته ووایه لاس دې خلاص تڼۍ دې کولاو توره دې تېره چې څه کولی شي وکړه ما له دمکي راکړې وه ما ته ویل دا خبره مې اوس ځکه وکړه چې په قوم باندې مې اعتماد دی د قوم که څوک دلته ټاوټي غداري درپوکي بزدلی هغه خلک د دې مجمع نه وځي شاته په شاته باندې ما چې کله دا پروګرام را جوړوو د خلکو د اتفاق دپاره په دې کې هم ډېر سازشونه شوي وو ډېر خلک داسې وو چې دا خلک موږ تتر بتر کو خو شکر الحمدلله فخر کوم غیرتي خلک یاستئ چې نن په دې ځای باندې ولاړ یاستئ یوه خبره ورته بله کومه نن ورته زه طاقت خیم او په دې نشان یې ورته خیم ټول قوم ټول مومن ورته دا چل وکئ ټول یې ورته وکئ دا بره چې کوم ولاړ دي که ته خپل طاقت ښیه دغه شپېلۍ ته دغه جیتري ته دغه مشین ته دغه AK-47 ته دا چل ورته وکړه چې موږ هغه طاقتور قوم یو چې د پیلنګیانو سرونه هم دلته غورځولي وو ما کې صرف اتفاق نه و زه ښکرور هم یم زه زورور هم یم زه مجاهد هم یم ما کې جذبه هم شته دی خو صرف په ما کې غداران دلالان دوسان بېغیرته هغه خلکو چې زه یې تتر او بتر کړی وم نن چې تاسو په دې ځای باندې ودرېدلی ټول قوم د واده هم درڅه کوم دعوه هم درته کوم تکړه دې شي او دا د دې ځای کې اپریشن وکړي یوه واقعه درته کوم مفکر وایي چې د دې سرمایه‌دارانو د دې افسرانو د دې فوجي جرنیلانو د دې د AC او د DC د دوی مثال داسې لکه یو سړی چې کور کې بانګي وساتي او د هغه نه یوه بڼه وباسي هغه بڼې د بانګي نه ټول وباسي بربنډ او لغړې کړي خو بیا هغه ته یوه دانه ورچوي هغه ته دا پته نه لګي چې دې سړي ما سره څومره ظلم کړی دی یوه دانه صرف د دې دپاره ورچوي چې بانګي په دې زړه کې ووایي چې ما سره د دې سړي څومره همدردي ده د دې سړي په ما باندې څومره زړه سوځي دقه مثال زموږ د هغه بانګي دی چې ما نه بڼې ویستلې کور یې رانه وران کو په بدل کې په کوم ځای کې ودرولمه په سټیډیم کې راله ښځې په قطار کې ودروله او یوه دانه یې راواچوله کالج یې رانه وران کو سکول یې رانه وران کو خو ما له یو شي باندې ډېر سخته غوسه راځي زما د قوم میموري ډېره کمزوري چاته دا پته هم نشته چې د شیخ بابا 37 کسان چې هلته شهیدان پراته دي په دې لاره باندې ځي راځي خو بیا مامن پاسون له هغوی هغه خلک رانلل هغه شهیدانو ته هغوی روزانه ګوري راګوري میموري به واپس راته وخو ځکه چې هغوی اپریشن واپس راته وخي دوی موږ سره دا چل کوي لکه څنګه چې په کور کې د میلمه خوراک یا د میلمستیا دپاره چرګ موږ د میلمه خوراک کړی دقه شانته دوی د خېټې د ډکولو دپاره په پښتون کې جنګ شروع کول او پښتون د هغې خشاک کول دا د دوی علمیه ده او دا د دوی طریقه واردات دی پروپیګنډې په داسې موقعو کې کېږي دا تاسو ته ما مخکې ویلې چې دې قوم کې دننه ټاوټس غدار دلال بېغیرته دوس هغه خلکو سره میلاو دي او د قوم اتفاق خرابوي ما نن قرآن راوړی دی او په دې باندې په خپله لاس کې مې نیولی او په دې باندې زه قسم کوم چې په دې یو څیز کې ما د ذاتي فایدې دپاره یو څیز هم نه دی کړی خپل قوم مې جوړوي دویم قسم درڅه کوم دا جرګم د زما دا زما اینم دی دا زما ایمانم دی دا زما عقیدم ده دا زما فیصلم ده په دې درته قسم کوم چې په راروان وخت کې به
سجاد د دې قرآن د لاندې دا عهد کوي دا وعده کوي دا حلف کوي په دې قوم سودا به ونه کړي او دا قوم به خرڅ نه کړي. دا ماته ونیسه بله چې سجاد د شهید کو بیا به زایمه چې بل د شهید کو بیا به بلی خو دا تحریک به انشاءالله نه ختمیږي. نوجوانانو بیدار شئ. نن د دې قوم نم قرآن اخلم. اکثر من یو ورځ له راغونډ شو او بیا ورکي. هر یو قوم په اتفاق باندې کامیابي. د قوم که څوک دلته ټاوټي غداري درپوکي بزدلی هغه خلک د دې مجمع نه وځي شاته په شاته باندې ځکه چې داسې سنګر ته داسې لارې ته د مرګ لارې ته موږ ځان ور مخکې کوو د بدماشانو سر ته بد لارې ته ځان موږ ور مخکې کوو او د هغوی لاره نیسو. قومه چې څوک په دې باندې راځي لاس دې داسې کي چې موږ خلک په دې باندې راځي چې کم قوم کم خلک پې نه راځي هغه دې لاسونه ښکته کړي او د مجمع نه دې لاړ شي. زه اینمه ټول اینمه چې موږ به اواسه وایي چې موږ به د قوم د اجتماعي د فایدې دپاره د یو څیز نم سر ناړو د قوم د اجتماعي فایدې دپاره په مومندو کې چې موږ ته هر ځای ته موږ ته کال وشو هغه ځای ته به موږ ځان را رسوو چې په مومندو کې کم ځای کې د دوی د اپریشن مومندو کې په کوم ځای کې دوی د اپریشن اراده کوله هغه ځای ته به موږ ځان ټول په ټوله قوم ورسوو او هلته به ورته مخ ته دیوال ودرېږو ځای ته به موږ ټول په ټوله ځو او دیوال کېږو به ورته. نعره تکبیر نعره تکبیر. راځي په دې قسم باندې تیز یې ووایي خیر دی راځي یې پې هغه لنګمار ته ووایه لاس دې خلاص تڼۍ دې کولاو توره دې تېره چې څه کولی شي ویکه. ما له دمکي را کړې وه ما ته ویل دا خبره مې اوس ځکه وکړه چې په قوم باندې مې اعتماد دی. ما ته ویل سم شه ګونې سترګې به نه وباسم یا به درنه نوکان وباسم ما له هله به چپ کېږم چې سا رانه وباسې. اوس یې درته زه ځان له په ځان له ویم لاس دې خلاص توره دې تېره تڼۍ دې کولاو. د سوشل میډیا والا ته ویم په دې فیسبوک باندې د ټیک ټاک دپاره تاسو ویډیوګانې جوړوئ د پوډرانو والا د ټوپونو والا د اجلاګانو والا د قوم دپاره ودرېږئ. هر هغه سړی چې په دې قسم باندې راځي چې ماقام له زه په سوشل میډیا په فیسبوک په ټویټر باندې ګورم او هغه دا حلف اخلي چې او زه به قوم سکلک ودرېږم. ډېره مننه ډېره مهرباني.